کوم غشی د سکرټري سینې باندې لګیږي په کار دی والي مو سینې باندې ولګیږي. زه علماو ته رب بیماران نمایندگی ز سکرټري د سیایم سچیته ایتو خویلا آتی مووینا مو د سره شانه بشانه ویلاړیو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قال امامنا علی بن ابی طالب علیه افضل الصلاة والسلام كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا وقال رسول صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. بر محمد و آل محمد صلوات. مختصر رئیس خدمت کی عرض کام بلا تمهید. ټول نوال د دعا کو څه خدایا د عظیم اجتماع څه مشر کشر سیاسی مذهبی ټولو کې شرکت ده. پروردگار مودا اجتماع دست محفوظ و ستله که مودا وحدت اتحاد خدایا د مولا ظهور سره متصل مگر ساله که. مختصر رئیس ذکر کوم موسه یو بحث ده چونکه زنه کسان که دایشی سکرټري حوالی سره یا جمعه ورځې تجمل او بیان حوالی سره که دایشي وایي چې دوی لهجه جارحانه ده. سوچ کوي د خبرې ته یو امن ده یو عادل ده. دا دوی مقولې دي مسره. آیا امن مقدم ده اول امن راولو که بیا دویم نمبر کې عادل ده، یا اول عادل ده بیا اوسې امن ده. دا یو معرکة الاعراب هست علم کلام کې. ایمو شیاو پنیخ ده امن نه ده مقدم بلکې عادل مقدم ده. خبره خصوص شو کوي. ایمو علی سنت وډونو کې چې کوم سابقه یو کتابونه دي هغوی امن په عدالت باندې مقدم کړی دی. چی واچې دغه طرف ته نسوم هغوی دغه د پورې یایي څه خیر دی که حاکم ظالم ویلی نوي ګزاره وسوکه خو امن روشي. خبر محسوس دی. دا هغوی جمله ده لا ینخلع الامام بفسقه و ظلمه. څه امام ظلم واجنه فسق واجنه نشه لري کوي. خیر دی فاسق وي ظالم وي ګزاره وسوکه مقامن خو برولي کنه. ځکه هغوی ځنه کسان هغوی یزید مني وام خلیفای مني. ټیک دی منوي څه ظالم دی جابر دی شربي دی بدکار دی خوش امن ضروری دی. خو ایمو شیاو پنیخ دی اول عدالت دی. اول شه دی امن رسینه سشو پوری عدالت رغلی نوی. عدالت څه ته ویلی شي چې اشاد سره حق دی ویری کا. اشاد سره شه دی حق دی ویری کا. که عدالت صحیح طریقې سره راغللو خود به خود امن رسي. جدید یوروپ هغه اندغه نظریه والا دی څه نه څه طریقې سره اگر چې دې کې زنشتو دی نتشي والا فرموله شته خو هغه در د زنسو مایټ از رایټ والا دی هغه غلطه نظریه دی. خو میجارټي هغه دغه خبرې باندې متفق دي چې عدالت نه بغیر امن نه رسي. ځکه شیعه منتظر دي 12 حجت ته. څه مولا ته که راشی که عدالت دراش عدالت سه به امن نروشی. ځکه ای مولا عدالت سه امن دور سره ورده څه بنجر از مکه به پاتې نشي ویلی به پاتې نشي څه حق به صاحب حق ته ورسیږي. څه شوم ده خبرې ته دی وجې نه نن څه د کوم بیان د سکرټري والا دی دا د عدالت بیان دی. حکومت نه ایمو هغه د جارحانه پالیسه چې هغه سره مو جارحانه انداز کې یا ټکارې والا پالیسي نه ده. مو حکومت چیلنج نه کوو. مو د شنختي منو مو د پاسپورټ منو مو د پاکستان منو. مو یغو کسانو غونډه نه یو چې هغه پاکستان په ځای کفرستان نه یایي. هغه پارلیمنټ نه مني هغه د نظام نه مني. څه شوی خبرې ته. خو مو حکومت نه د عدالت انتظار کوو و عدالت انتظار دو سخت لهجې سره مجبور شولو ویلې چې دا مذاکراتو لپاسه مذاکرات دا و مشرانو خوږې لهجې سره او سره کېنستلو خو ډس نه مس نه کېږي. دې دپاره چې هغوی پارلمنټ په راکړي هغه اسلام آباد ته یو راپورټ واستوي چې بس د یو کال مو تېر کړ مو امن راوستلو. امن د نه راوستلو بای فورس امن د راوستلو. بای فورس امن نه اسلام مني نه دین مني نه د خلک مني.
موت حق راکا حق روستل سره عدالت رسی لذا د امیر المؤمنین دغه فرموله چې امن اول دی عدالت دویم دی امیر المؤمنین در رد کړی دی چې کو نال سالم خصمت وللمظلوم عونا ظالم کوم لباس کې ویلی نه دی هغه دشمن شه مظلوم کوم لباس کې ویلی نه و ملګری شه پیغمبر کریم زمانه کې یو کس دی یغه ونه بلې خونې کې وه بغیر د پښتنې په خپلې ونې نه نوتلو سړی راغلو رسول الله د کوس یا رسول الله د سړي مو کور کې ونه دی خو نه غاښ کوي نه دروازه ټکوي ډایرکټ خپلې ونې د سی مو کور کې کور والا دی نه محرمه دی دې دپاره دو بغیر پښتن رسي رسول الله ورته ویل چې لږه پښتنه کوه ویله نه مو د پښتنې ضرورت سوچ که دا ډېره نتیجه دې نه واخلو تاسو خپله ویله مو د پښتنې ضرورت شي مو خپله ونه دی ویله خو داسې وکړه ونې کې مات وخه ویله دویا نه کوم ویله خو دغې ونې په یواز ورځو د جنت کې 2 ونې یو 3 ونې 5 ونې دې کوه ویله دغ یا نه یم مغه نارم مغه رحمت العالمین پیغمبر سترګو کې غضب راغللو هغه سړي ته ویله چې دا ونه ورته وړه بهر یې ورته وغورځوه دا ونه ولوړه بهر یې ورته وړه هغه نه وروسته پیغمبر دا جمله ویله چې فقهای بغران قاعده ذکر کوي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ما ځان ته ضرر ورکوه ما بل ته دا مقابل که چې تو ته ضرر تیر کی نن بیا مجبور یو چې دا ونه بیا څه دې هېواد کې حکومت بل یوه طریقه سره نشته بیا لوړولې طریقه د قوم ته رسي دا رسي و د بهرحال دویمه نکته اهل سنت هغو مشرانو حوالې څخه ذکر کوم څه ښه مثبت پوینټ راوکې و خو یو حیران کن دغه دی چې کله یې موږ قوم پوسېږي مو مشران پوسېږي د حقوقو مطالبه حکومت نه کوي دا ډایرکټ بیا هلته ودرېږي ورسره زه هغوی نه دا التماس کوم چې تاسې موږ سره دغه پلیټفارم باندې یو ځای شوئ اتحاد بین المسلمین بنیاد باندې تاسو ظلم دی ما ظلم دی که مو داسې بیونانې پښتونو ته یو ځای ودرېدلو مخته مو نور حقوق هشته بیا نور راغوښتی شو که نن ته مخ بیوایې دا ورځه بیا تانې بیا روانه دی څه شوی خبرې ته طالب چا راوستلو چا د نه مسلط کړلو زیات وایي تا نه موږ ته مشکل جوړ شول ما ته خو نه دی جوړ شوی ما خو وینه اویر کړله ما ځانه دفاع یې کړې دی هغه بله ورځ سوشل میډیا کې وایرل شول هغه شو وویله واضح الفاظو کې ویله ته طالب راوستی چا دی د دې وجې نه موږ داسې نه دا التماس کوو چې تاسې موږ سره دغې خبرې کې ودرېږو درېیمه نکته څه ذکر کوم هغه دا دی چې هر څوی زړه اخلاص نه دغه سیکرټري سره ودرېږو مذهبي سیاسي ټولو تنظیمونو ته ما التماس دی خو کل کار بلا جیجه کو سره ودرېږو زه تجمل هغو ته خراج تحسین ورکوم چې جمعې ورځې کل کار خپل بیان خو ښه کډک انداز کې بیان کړلو سو کوم غشه د سیکرټري سینې باندې لګیږي په کار دی والي مو سینې باندې ولګیږي زه علماو ته رب بیماران نمایندګي زه سیکرټري داسې یم څه چې ته یې تا خویله هلته یې مو وینه مو د سره شانه بشانه ولاړ یو او دغه سیکرټري نه دې حوالې سره باور وکړي د یوه جمله به ذکر کوم چې د قاید شهید لمن کې دې پرورش شوی دی د قاید شهید لمنې کې پرورش شوی دی یو عظیم لیډر لمنې کې دې تربیات شوی دی او هم د شهید غاصر کې دې تربیات شوی دی ما ته یقین دی چې نه رشوت خوري او نه ډار وکې شته او شهادت دپاره عملیات تړلی دی خو البته مو داسې یایو چې هغه غشې هغه ګولۍ تا نه مخکې په کار د هغه بیوال مو ایمو سینې باندې لګېږي هغه ته مو تا نه پرېږدو دا قوم دا تنظیمونه دا ټوله تا سره شانه بشانه ولاړ دي خو دې سره سره زه یو بل التماس کوم زه سوال عادت کوم لکه څنګه دا غونډه نن وشوله ما روایت ته ذکر کو چې کون لظالم خصما ظالم کوم لباس کې ویلی نه وي شیا ویلی نه وي دښمن شه دغه حقوقو نه څه تحریک حصول حقوق دي که دغه نه مو فارغ شولو تجمل هغو ته التماس کوم سیکرټري ته یې کوم مذهبي سیاسي تنظیمونو ته یې کوم چې دا موږ کې خپل ظالمان دي دغو په باره کې هرګر پاسېږوئ دا کوم شرعانو غصب شروع دی لاس 500 سلسل جربه نیولی دی دا ظالمان دي کنه دغو خلاف په کار د مقدم مشاهد کو کنه نن یوې خونې کې 14 ګټونه یوې کمرې کې دي یو ظالم مشر 200 جربه نیولی دی دا ظالم دی دغه په کار د تاسې لګار پاسېږوئ
څه بېګا به لورې چې ما ته خونې ته کسان رسوي ما ته دمکۍ لهجې کې الفاظ استعمالوي یاد وساته ظالم کوم لباس کې دی زه به دغه منبر نه شرموم زه به خلکو ته ښیم هغه ظالم دی دا ظالم دی چوره سره روانې دي امام مشر سره لوس کې دي ویرې کوي ویلې نه ویرې کوي یو کشر ته دوه جربه میلویږي تو ته لاس جربه کوم بنیاد باندې دی روشن هغه دی تجمل هغه علما نستی که سیستانی هغه اجازه در کوي رهبری در کوي ذات سوي لوړم څه نه در کوي غاښ مکه حرام دی روایت دې شان سره راغلی دی چې وال ویشته پردیس مکه د نیولې دی اوس مکې به تو غوړې نه تویږي زه به هرحال دې حوالې صاحب څه د خپلې سرونه بس تقسیم شي کتلګاونه جوړه شي دی هره ورځې د معصوم وینه ورباندې تالیږي دې حوالې سره ما التماس دی چې تحریک حصول حقوق دویم پکار دی ایمو آغاز هغه دغه جنا وشي زه بیا یو وارې دعا کوم سکرټري انجمن حسینیه تجمل آقا جمله سیاسي مذهبي تنظیمونه مشران کشران پروردګاره مو ټوله په یوه پیش باندې متحد وګرځولی کې ایمو د هغه تحریک حصول د مولا اغ ظهور سره متصل وګرځولی کې آمین یا رب العالمین بر محمد